جوړوي. خو زه به د لکي مروت خبره بعد کې کوم. یو ځل دلته د کام مشران ناست دي، د کام ځوانان ناست دي. زه رښتیا درته وایم علما کرام او سپین ږیري چې ناست وي ما ته دلته ځان بد ښکاري، خو د لاندې د شور د وجې چې شور وي رسوي هغې وجې نه دې غږېدو. محترمو دا کام د دوه تویږي، دلته به زما د وطن کونډې وي، اندازه نشي کولی دلته دوی چې یوه خور کونډه شي. ته خو وولې د پولیس والا ځوانان، ته خو وولې دلته نور ځوانان مشران، د دې وطن د کونډو حال بیا چا وکړ؟ اندازه درته لګېږي چې یو ځوانه کونډه چې پاتې شي د هغې ژوند نور څه پاتې شي؟ هغه ماشومان چې په ماشوموالي یتیمان شي. ټیک ته مرګ د هر مرګ وي، خاورې نقصان دی. په جنګ کې ډالر ماته نه میلاویږي، په جنګ کې ستا ګټې دي. په اسټرالیا کې د جزیرې پې واخیستلې، ځان ته د پاپا جون په جوړ کړي. لہذا په سواب کې هم پرون ماشومانو ژړل د اختر په ورځو کې. دا اوس کویټه کې دماکه شوې وه، یوه ماشوم او ماشومه ته یې ډېر وخت بس په کور کې پیسې ورکړې چې لاړ شئ ځان ته کالي واخلئ. هغو ټوپونه وهل بازار ته تللي وو، واپس چې راتلل دماکه وشوله، کور ته یې سره د هغې نویو کلو په وینو کې ککړ ورکړ. تاسو ته دا غدار ده چې خپلې خاورې چې نوکر نه امن غواړي، دا غدار ده. دا غدار ده چې ګیز غواړي، دا غدار ده. دا غدار ده، دا غداران دي. ورته وګوره دا ملالې مو ګورېږي دا څنګه ازادي ده، صدرونه یې ماتېږي دا څنګه ازادي ده. درته وایي چې هغې خلاف مزاحمت وکړه، نو حل یې مزاحمت دی. او مزاحمت چې کوو، مزاحمت دا اوس ډېر لوی قوتونه دي. د دغې مخه په یو سیمه موږ نشو نیولی، په یو قبیله یې نشو نیولی، یو مخصوص ګوند یا تنظیم دا وس نه لري. نقصان دی. په جنګ کې ډالر ماته نه میلاویږي، په جنګ کې ستا ګټې دي. په اسټرالیا کې د جزیرې پې واخیستلې، ځان ته د پاپا جون په جوړ کړي. نرم مزاج خلک دي، دا د صحبتونو خلک دي، دا د مجلسونو خلک دي. ترهګري دوی پېژندله ده، قسم دی جرنیله تا پسې راوړه. دا د امن خلک دي، دا د مینې خلک دي. کله دې راوړله چې کله دې د لکي مروت په خاوره ګیس او دلته یورینیم ولیدل، بیا